شروع کوم په نامه د هغې لایزال شهنشاه د چا په یو کون کې چې د کل کائنات د کېدو اختیار دی. کتونکو عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس دی نن دغلته د ماشومانو د لوبو هغه افتتاح وشوه. دغه یو ماشومه راسره ولاړه ده چې په سکواش کې انټرنیشنل کچ باندې لوبه کړې ده. هغې نه به د هغې د ژوند په هکله معلومات اخلو، د دغې ګیم په هکله به هم معلومات اخلو. اول خپله پیژنګلو وکړئ او بیا راته ده ووایئ چې تاسو سکواش یو ګران گیم دی، د خیبر پښتونخوا گیم دی، ځکه چې زمونږ جهانګیر خان دی او دغه کسان د خیبر پښتونخوا گیم دی. خو تاسو یو زنانه یو ماشومه بیا په انټرنیشنل کچ باندې تاسو دغه لوبه وکړه، څه ګڼئ؟ السلام علیکم، زما نوم مهوش علي دی اور زه نیشنل انډر 15 نمبر 1 یم سکواش کې. اور دا ده چې مشکل گیم خو دی، خو زموږ کې پی کسان دا کولی شي ځکه چې هغې کې دا ایبیلیټي شته اور جینکو کې هم دا ایبیلیټي شته. زموږ جانشیر خان، جهانګیر خان، محب الله سر دي ټول نوم یو جوړ کړی، انټرنیشنل ورلډ نمبر 1 پاتې شوي دي. او زموږ پاکستان کې پی د نوې کلي مطلب یو نوم دی که نه پوره ورلډ کې. اور جینکو خو لا نه دی جوړ کړی، خو زه غواړم چې زه شومه که نورې جینکې شو هغې دا نوم جوړ کړي، ځکه چې څنګه چې سړو جوړ کړی دی داسې جینکې هم جوړولی شي اور کې پی نه ضرور جوړولی شي، ځکه زموږ جینکې ډېر سټرانګ دي. او انټرنیشنل سطح باندې اوس ما گیم سټارټ کړی څو پورې زما مطلب ټریننګ هغه پریکټس نورم ښه شوی دی، زما گیم ښه شوی دی. نو کوم اوس پی ایس ای پاکستان کې انټرنیشنل میچونو وشو، هغې کې ما کوارټر فاینل وکړو اور 2 ځله وشو، پېښور کې وشو، کراچۍ کې وشو. اور دا ده چې یو ایس جونیئر لم زه سلیکټ شوی یم. انشاءالله بس ستاسو دعاګانې دي، موږ مخکې به ځو او یو نوم به جوړو د پاکستان. ډېر ټف گیم دی، ډېر سټیمنا غواړي. بیا د زنانو دپاره کوټ نشته، ځای نشته، وسایل نشته، ډېر محدود وسایلو کې تاسو یو دومره نوم پیدا کړ. دغه د چا ګڼئ چې تاسو سره چا حوصله دومره درکړه چې تاسو دومره نوم پیدا کړ؟ الحمدلله زما پیرنټس سپورټ ډېر زیات دی، زما کم پیرنټس دی ما ډېر زیات سپورټ کوي. اور زموږ کم کې پی اسوسییشن دی، زموږ کې پی ډایرکټریټ دی، هغوی ما ډېر سپورټ کوي، ځکه چې موږ ښه پلیئرز یو، ښه پلیئرز به سپورټ کوي نو مخکې به ځي که نه. اور دا ده چې کورس موږ ته اوس جینکو دپاره اویلیبل دي اور دلته چارسدې کې هم ډېر اوس موږ چارسدې کې هم جینکې سکواش دپاره نور ما کړي چې راشي سکواش چارسدې کې هم سټارټ کړي، پېښور کې خو دی اور دی خو چارسدې کې هم سکواش سټارټ کړي. اور دا ده چې ټف گیم خو دی او دې دپاره وسایل اور دا هر څه ډېر زیات ضروري. اور دا ده چې زما سپورټ الحمدلله پیرنټس طرف نه ډېر دی اور زه غواړم چې نور سپورټ ما نه ډایرکټریټ نور ټول راله سپورټ راکړي، موږ جینکو له سپورټ ورکړي چې جینکې مخکې لاړ شي. چارسدې ته راغلي یې، د میلمه په توګه باندې راغلي یې. چارسدوالې ماشومان یې مولیدې، خپلې همزولې مولیدې، هغوی ګیمونه مختلف ولیدل. څه ګڼئ چارسده کې دغه ټیلنټ شته؟ ماشاءالله چارسده کې دونه ټیلنټ دی چې دونه پوره پاکستان کې نه وي. اور زموږ د چارسدې جینکې ډېر زیات سټرانګ دي اور ډېر زیات مطلب سخت جان دي، هغوی باندې که سختي وکړي نو هغوی برداشت کولی شي. نو چارسدې نه ډېر پلیئرز وتی شي، خو دا ده چې که د هغوی پیرنټس هغوی سپورټ کړي، د هغوی د ډسټرکټ سطح باندې چارسدې والا کم ډایرکټرز وغیره دي دی سپورټ کی، نو انشاءالله زموږ چارسدې جینکې هم ډېر سټرانګ دي، دی به ډېر مخکې ځي انشاءالله. هغې والدینو ته څه وایې، کوم والدینو بچو کې چې ټیلنټ شته هغوی ته ښکاري چې زما په دې لور کې دا ټیلنټ دی، بیا هم اجازت نه ورکوي، څه وایې دغه مشرانو ته؟ زه به همدغه ویل غواړم چې دا پیرنټس چې ګوري خپل ماشوم کې ابیلیټي شته نو هغوی دې نور سپورټ کړي، ځکه چې نن سبا اوس کم زمانه راغلی دی چې جینۍ او هلک کې بالکل فرق نشته. جینۍ همغه شانې څنګه هلکان دي، هلکانو نه هم ښه دي، خو لږ وله دا پیرنټس سپورټ ورکړي. زه غواړم هغه پیرنټس زما ډېر ریکویسټ دی چې هغوی خپل ماشومان سپورټ کړي، هغوی له لږ نور وسایل ورکړي، جینکې خاص کړه، جینکې هلکانو نه کم نه دي، جینکو له نور سپورټ ورکړي. هغوی کې ټیلنټ شته خو تاسو هغه روباسلو کوشش وکړئ او انشاءالله هغه به ستاسو ډېر ښه نوم جوړوي. کومې ماشومانې چې تاسو دې وخت کې ګوري او هغوی سکواش طرف ته راتلل غواړي، ټپ گیم دی ما مخکې ووې، سټیمنا ډېره غواړي، څه ورله پکار دي؟ کم جینکې چې اوس ما ګوري لګیا دي هغوی ته زه ویم چې سکواش له راشئ، سکواش نه مطلب هر یو گیم
کم چې ټول ګیمونه ای ټول نه راشئ ګیم وکړئ زده کړئ څه زده کړئ ځان نه څه فیوچر جوړ کړئ چې مخکې تاسو څه مشکل بالکل پیش را نه شي اور دا د ډېر ټف ګیم دی د پاس سټیمنا هم ډېر ضرورت دی اور ګراؤنډ به هم کې ډېر زیات محنت ضروري ځکه محنت نه بغیر اچیومنټس بالکل شته نه دی دنیا کې نه پاکستان کې نو ټف گیم خو دی خو انشاءالله محنت به کوو او مخکې به ځو زمونږ دعاګانې در سره دي ګرانو کتونکو دا و زمونږ یو پښتنه ماشومه چې هغې په پاکستان دپاره یو ډېر لوی نوم پیدا کړی دی الله دې وکړي چې دغه کامیابي مخکې هم د هغې مخ په وړاندې لاړې شي او الله دې وکړي چې زمونږ نورې پښتنې پیغلې هم روزي په دغې میدانونو کې آباد کړي او د پاکستان نوم روښانه کړي دغه پیغام سره ما محمود جان عمرزی له راکړي اجازت د لوی الله